بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وخت مو په خیر. یو ځل بیا د 12م ټولګي د بیولوژي نوبت دی او موضوع مو ده د ټارګټ سیل یا هدف حجره، ترڅنګ فیډبیک او ترڅنګ د ګلوکوز د سطح تنظیم. دا درې واړه کوچني موضوعات به نن په خپل درس کې تشریح کوو. هیله مې ده چې تر پایه راسره پاتې شئ او همدغه درس تعقیب کړئ. موضوع مو لومړی د هدف حجره یا ټارګټ سیل ده. ټارګټ سیل یا د هدف حجره تعریف یې داسې کوو: هدف حجره یا ټارګټ سیل عبارت له هغه حجرې څخه ده چې د ځانګړو هورمونونو لپاره ځانګړي آخذې ولري. ګورئ، د هدف حجره د هغې حجرې څخه عبارت ده یا عبارت له هغه حجرې څخه ده چې د ځانګړو هورمونونو لپاره ځانګړي یا خاص آخذې ولري. یعنې د ځانګړو هورمونونو لپاره چې په دوی باندې تاثیر گذار یا تاثیر لرونکي وي، د هغوی لپاره ځانګړي آخذې ولري. آخذې څه شی دی؟ آخذې په بخښنې آخذې هغه ځانګړي پروټیني جوړښتونه دي چې د حجرې په هسته، سایتوپلازم او یا د حجرې پر سطح باندې قرار ولري. مسؤلیت، دنده او مکلفیت یې د هورمونونو سره د حجرې په پیژندلو کې مرسته کول دي. یعنې آخذې هغه پروټیني جوړښتونه دي چې حجره په اسانۍ سره د هورمون لپاره حجره ورپېژني یا هورمون سره د حجرې په پیژندلو کې مرسته کوي. هیله مې ده چې د آخذو په تعریف باندې پوه شوي وای. مثلا زه فرض کوم د پیچویټري ګلینډ ګلینډ یعنی د نخامیاغو دی. د نخامیاغو دی څخه کله چې د جی ایچ هورمون چې د ګروت هورمون یا د ودې هورمون د تولید شي، بلډ ته به لاړ شي، دا معنی چې وینې جریان ته به ځي. د وینې د جریان په وسیله باندې به دا د بدن هغو حجرات ته ځي کوم حجرات چې د همدې جی ایچ هورمون لپاره آخذې ولري. یعنې کله چې دا د وینې جریان ته لاړ شي، د وینې جریان نه به ځي ټارګټ سیل ته. څه شي ته به ځي؟ ټارګټ سیل ته به ځي. که د ټارګټ سیل یادونه موږ وکړو چې دا کومه حجره ده، موږ ویلي وو چې دا هغه حجره ده چې د ځانګړو هورمونونو لپاره ځانګړې آخذې ولري. فرض کړئ دلته ډېر حجرات دي، دا جی ایچ هورمون چې د وینې د جریان په وسیله باندې راغی او هدف حجره چې کومه ده هغې ته ځي. دا هورمون کله چې د دې سره تماس کېږي، دې سره تماس کېږي، دې سره تماس کېږي، دې سره تماس کېږي، په هیڅ حجره باندې تاثیر او اغیزه نه لري. یوازې دغه جی ایچ هورمون به په هغه حجراتو باندې تاثیر ولري کوم حجرات چې د دې هورمون
لپاره ځانګړې آخذې ولري. آخذې یا ریسپټرې هغه پروټیني جوړښتونه دي چې وړاندې مې ویلې چې یا په هسته یا په سایتوپلازم یا د حجرې د باندې پر سطح باندې قرار لري او د هورمون سره مرسته کوي په څه شي کې د حجرې په پیژندلو کې. که چېرته دې حجرې هم د دې هورمون لپاره ځانګړې آخذې نه درلودی نو په نتیجه کې به دې هورمون چې جی ایچ هورمون دی دا حجره نه وای پیژندلې. دا چې دا حجرات ورته آخذې نه لري بالاخره په دې باندې غرض هم نه لري. خو کله چې دغه حجرات د دې هورمون لپاره آخذې لري دا آخذې د دې هورمون سره مرسته کوي چې حجره ورته مشخصه معلومه کړي او بالاخره د دې ټارګټ او هدف حجره به هم دغه وي او په دې باندې به تاثیر دا وي چې دا د ګروت هورمون دی یا د ودې هورمون دی. تاثیر او اغیزه به د جی ایچ هورمون په دې حجره باندې دا وي چې د دې وده به اعظمي حالت ته ورسوي. یوازې په هغه حجرات باندې به تاثیر لري کوم چې د دې هورمون لپاره ځانګړې آخذې لري. یعنی هورمونونه خاص کار کوي، خاص عام کار نه کوي، په ټولو حجراتو باندې تاثیر نه لري، یوازې په هغه حجراتو باندې تاثیر لري کوم چې د دې لپاره ځانګړې آخذې ولري. ښه، زه مطمئن یم چې تاسو به د ټارګټ سیل یا د هدف حجره باندې پوهېدلی وای. دویمه موضوع مو پیټ بیک دی. پیټ بیک څه ته ویل کېږي یا د پیټ بیک میکانیزم کوم میکانیزم دی؟ پیټ بیک میکانیزم پیټ بیک هغه میکانیزم یا هغه میخانیکیت یا هغه کار او فعالیت چې د یوې حجره فعالیت تا تغییر ورکوي دیتا د پیټ بیک میکانیزم ویل کیږي. هغه میکانیزم هغه کار او فعالیت چې د یوې غدې هغه فعالیت کار ته تغییر ورکوي دیتا به د پیټ بیک میکانیزم ویل کیږي. که پیټ بیک د عکس العمل په معنا سره یاد کو یا معنا کو نو زه فکر کوم چې بیا به مونږ سهو اشتباه نه وي کړی. ځکه که مونږ یو مثال داسې ووایو د پیټ بیک داسې یو مثال لري لکه یخچال. په یخچال کې کله چې مونږ ورته ټاکلي د تودوخې درجه ورکړي فرض که مونږ ورته د یخچال ته د 30 درجه د سانتیګریډ تودوخه هلته ورکړې ده چې نه باید یخچال د 30 درجه د سانتیګریډ څخه لوړه تودوخه ولري او نه باید یخچال د 30 درجه د سانتیګریډ څخه ټیټه تودوخه ولري. یعنې دا مو هغه هدف ورکړی. کله چې یخچال د تودوخې درجه 30 درجه د سانتیګریډ ته ورسیږي معینه ټاکلې درجه د سانتیګریډ ته یخچال چالان وي خو ګل شي. خو کله چې د 30 درجه د سانتیګریډ څخه د تودوخې درجه راټیټېږي 29 درجه د سانتیګریډ ته راټیټېږي 28 ته راټیټېږي 27 ته راټیټېږي په سم د لاسه یخچال چلنیږي چې د یخچال د تودوخې درجه هغه پورته شي بالاخره پورته کېږي ان تر 30 پورې نه پرېږدي. کله چې 30 ته ورسېده 31 ته د یخچال د تودوخې درجه نه پرېږدي سم د لاسه یخچال ګل کېږي. نو په همدې سبب سره مونږ وایو چې
فیډبیک میکانیزم هم داس شان سره نه پرېږدي چې غدوات له حد نه زیات ترشحات وکړي او نه پرېږدي چې غدوات د حد نه زیات ترشحات کم وکړي. مثلا که یوه غده وي زیات ترشحات وکړي او په وینه کې د دغې ترشحاتو مقدار پوره شي، سم د لاسه د فیډبیک د میکانیزم په وسیله باندې هغه د غدې فعالیت ته تغییر ورکول کیږي او ترشحات کمیږي یا سټپ کیږي یا دریږي. او کله چې په وینه کې د دې ترشحاتو اندازه کم شي، سم د لاسه د غدې فعالیت ته چې په عادي حالت کې نورمال حالت ته یا درېدله، سم د لاسه فعالیت ورکوي چې غده ترشحات ترسره کړي. نو دغه فعالیت ته تغییر ورکونه د فیډبیک د میکانیزم څخه عبارت ده. په دې کې یو مثال د لا ښه پوهاوي لپاره وایم. وروسته یې مونږ وایو چې زمونږ او ستاسو په شا برخه کې د دماغ په وروستنۍ برخه کې د هایپوتلاموس لاندې یوه غده ده، پیچویټري ګلینډ نومیږي یا نخامیه غده نومیږي. دا غده د ډیرو نورو هورمونونو ترڅنګ دا غده پیچویټري ګلینډ دا غده د ډیرو نورو هورمونونو ترڅنګ یو هورمون د څه شي په نامه سره د ټي اس اچ هورمون په نامه سره دا تولیدوي. ټي اس اچ هورمون بشپړ نوم تایروید سټیمولیټینګ هورمون دی چې وروسته یې موږ د دې بشپړه تشریح کوو. کله چې د نخامیه غدې څخه د ټي اس اچ هورمون تولید شي، ټي اس اچ هورمون داسې یو هورمون دی چې زموږ او ستاسو د غاړې په برخه کې یوه غده ده، اچ ته ورته شکل لري لکه اچ، او د غاړې په برخه کې ده. د دې غدې مسؤلیت د ډېرو نورو هورمونو ترڅنګ یو د کوم هورمون دی؟ هغه هورمون دی چې د میتابولیزم اعمال کنټرولوي، T3 ورته ویل کیږي، او یو د T4 هورمون. دواړه هورمونونه د دې غدې په وسیله باندې تولیدېږي او مسؤلیت یې د میتابولیزم د اعمالو کنټرول دی. اوس کله چې د نخامیه غدې څخه د ټي اس اچ هورمون تولید شي، دا غده چې د تایروید غده ده، تایروید ګلند، دا تحریکوي، دا هڅوي، د دې فعالیت ته تغییر ورکوي چې T3 او T4 تولید کړي او د دغې په وسیله باندې د ټي اس اچ په وسیله باندې چې دا ټي اس اچ په وینه کې تویږي، وینې نه وروسته ځي چېرته؟ تایروید ګلینډ ته ځي. د تایروید ګلینډ د دې هورمون په وسیله باندې سټیمولیټ کیږي یا تحریکیږي تر څو څه شی تولید کړي؟ تر څو T3 او T4 هورمونونه تولید کړي. T3 هورمون او T4 هورمونو هغه اغیزو، تاثیراتو او ترشح باندې انشاءالله موږ راتلونکي درس کې بحث کوو چې بشپړ نومونه یې څه دي؟ ترای ایودو تایرونین دی او تایروکسین دی. خو اوس فقط دغه د فیډبیک میکانیزم باندې چې دې لپاره موږ ښه پوه شو. کله چې د ټي اس اچ په وسیله باندې د تایروید غدې فعالیت تغییر شو، دا معنا چې اړ یې کړله تایروید غده چې T3 او T4 تولید کړي. د T3 او د T4 د تولید په نتیجه کې دا دواړه هورمونونه چیرته ځي؟ دا ځي بلډ ته. بیا وروسته نو چې کله وینې جریان ته نو بیا د میتابولیزم اعمالو د کنټرول مسؤلیت لري. نو ګوره کله چې په وینه کې د T3 او T4 اندازه پوره شي، سم د لاسه
د نخامیه غدې په وسیله باندې څه شی کېږي؟ د نخامیه غدې په وسیله سم د لاسه د ټي اس ایچ هورمون تولید بندېږي. دې تولید بند شي، چې کله بند شو نو تایروید غده نه تحریک کېږي چې ټي 3 او ټي 4 هورمونونه تولید کړي. نو په نتیجه کې د دغې تایروید غدې فعالیت بیرته چینج شو، بدل شو. نو په لویه کې د پیټبیک میکانیزم یا د پیټبیک عمل نه پرېږدي چې په وینه کې د ترشحاتو اندازه له حد یا له کافي اندازې یا له ټاکل شوي اندازې څخه لوړه شي، او نه پرېږدي چې په وینه کې د ترشحاتو اندازه د ټاکلې اندازې څخه کمه شي. نو دا د پیټبیک میکانیزم شو. پیچویټري ګلینډونه ټي اس ایچ هورمون تولیدوي، وینې جریان په وسیله باندې تایروید غده تحریکوي او ټي 3 او ټي 4 تولیدوي. کله چې په وینه کې د ټي 3 او ټي 4 هورمونونو اندازه پوره شي، خپل ټاکلي حد ته ورسیږي، سم د لاسه ټي اس ایچ هورمون اندازه تولید بندېږي او بالاخره دا غده نه تحریکېږي چې هغه ټي 3 او ټي 4 تولید کړي. نو په نتیجه کې د پیټبیک میکانیزم یا دغه عکس العمل چې په وینه کې د ټي 3 او ټي 4 هورمونو اندازه پوره شوه، سم د لاسه د نخامیه غدې تحریک سبب کېږي، هغه بیا دا نه تولیدوي. نو دې ته د پیټبیک میکانیزم ویل کېږي. همدا ډول په وینه کې که کلسیم دی، که ګلوکوز دی، که نور هورمونونه دي، که نور منرالونه دي، د هغوی ټاکلی حد، ټاکلې اندازه هغه د همدغې پیټبیک میکانیزم په وسیله باندې سرته رسېږي. بل راځو د ګلوکوز تنظیم ته. د ګلوکوز د سطح تنظیم په کوم طرز العمل سره کېږي؟ همدغه د پیټبیک د میکانیزم په وسیله باندې کېږي. ګورئ، د ګلوکوز سطح تنظیم اول باید مونږ د پانکرایټیک ګلینډ پانکرایټیک ګلینډ په سټرکچر او جوړښت باندې وغږیږو. پانکرانس غده ګلابي رنګ لري. دا غده داسې یوه غده ده چې دې غدې ته میکس ګلینډ هم ویل کېږي یا مخلوط غده هم ویل کېږي، ځکه د دې غدې یوه برخه اګزوکراین ده. د دې غدې یوه برخه انډوکراین ده. دا نه انډوکراین غده ده او نه اګزوکراین غده ده، بلکې دا میکس ګلینډ ده یا مخلوط غده ده. مونږ ویلي وو په تیر درس کې چې هر وخت لپاره د اګزوکراین غدوات یا د اګزوکراین برخې هغه د انزایمز د تولید مسئولیت لري، یا د اوبو د تولید مسئولیت لري، یا د غوړو د تولید مسئولیت لري، یا د میوکس د تولید مسئولیت لري، یا نور. خو دلته د پانکرانس غده د اګزوکراین برخې خاص او خاص انزیمونه تولیدوي. دا چې هغه انزیمونه چې کوم انزیمونه دي موږ ورسره کار نه لرو، خو دومره یادونه کوو چې د قندونو، د پروټینونو، د شحمونو د تغذیې انزیمونه دي، هغې باندې موږ کار نه لرو. موږ د انډوکراین د برخې سره کار لرو، او دا مو هم ویلي وو چې د انډوکراین برخه معمولا د هورمونز د تولید مسئولیتونه لري. دلته هم د پانکرانس دغه برخه چې انډوکراین برخه ده دا جوړه شوې ده. دې سټرکچر چې دی له 3 ډوله حجراتو نه شوی دی. د پانکرانس غدې جوړښت له 3 ډوله حجراتو نه شوی دی.
الفا سیلز الفا حجراتونه جوړښت شوی دی بیتا سیلز لا بیتا حجراتونه جوړښت شوی دی ګاما سیلز له ګاما حجراتونه جوړښت شوی دی د دې درې ډوله حجراتو په یو ځای کېدو سره د پانکرانس اندوکراین برخه جوړه شوې ده د الفا سیلز ترشح تولید معلوم ده چې هغه د ګلوکاګون هورمون تولید ده ګلوکاګون یا که په انګلیسي ولیکو ګلوکاګون د بیتا سیلز مسئولیت معلوم ده چې د انسولین هورمون تولید ده انسولین هورمون تولید ده انسولین هورمون د ګاما سیلز مسئولیت معلوم ده چې سټاتین هورمون تولید ده که چیرته د الفا سیلز څخه د ګلوکاګون هورمون تولیدېږي نو په وینه کې به د قند اندازه له معیاري حالت څخه لوړه وي که چیرته په وینه کې د بیتا سیلز انسولین هورمون تولیدوي نو په وینه کې به د قند اندازه راټیټوي او که چیرته د سټوماتوستاتین که یا کلن ډول دا وایي چې دغه تراشح نه پرېږدي چې د ګلوکاګون هورمون زیات تولید وشي د الفا سیل نه پرېږدي چې د بیتا سیل څخه د انسولین هورمون تولید په زیاته پیمانه سره وشي که فرض کړو په وینه کې زموږ او ستاسو د ګلوکوزو کچه په وینه کې زموږ او ستاسو د ګلوکوزو کچه د هر څه کچه معلومه ده په نهم ټولګي کې تاسو د بلډ یا د وینې سټراکچر ویلی ده چې یوې سیلز دي پری سیلز یا حجرات دي سره حجرات دي سپین حجرات دي او مویا صفحات دي او یوه برخه د وینې پلازما برخه ده د وینې مایع برخه ده چې دغه پلازما برخه سټراکچر یې 90% له اوبو څخه شوی دی 9% د پلازما برخې جوړښت له پروټینو څخه شوی دی او همدا قسم سره 1% د مالګو څخه شوی دی 1% له ګلوکوز څخه شوی دی او باقي 1% شحمیات دي انزیمونه دي هورمونونه دي ویټامینونه دي او نور مواد چې بالاخره شی جوړ کړی دي دا د وینې سټراکچر او جوړښت جوړ کړی یعنی د هر څه په معیاري او حالت کې دی ټاکلی حد لري په وینه کې د ګلوکوز هم په وینه کې ټاکلی معین اندازه لري کله هم چې له معیاري اندازې څخه په وینه کې د ګلوکوزو کچه لوړیږي نو سم د لاسه د پانکراس خو د بیتا حجرات څخه د انسولین هورمون تولیدېږي او د وینه کې د ګلوکوزو کچه راټیټوي خو په کوم میخانیکیت سره انسولین کولی شي چې د ګلوکوزو کچه راټیټه کړي کله هم چې د بیتا سیل څخه د انسولین هورمون تولید شي دا چیرته تولیدېږي دا په بلډ کې تویېږي په وینه کې تویېږي
د وینې په واصله باندې دا هورمون چې د انسولین هورمون دی ځي چیرته ځي؟ لیور ته ځي یا ټیشو ته ځي سامان انساجو ته ځي انساجو حجرات ته ځي یا لیور ته ځي د لیور او ټیشو تحریک او هڅونه د دې لپاره کوي چې د په وینه کې د ګلوکوزو مالیکولونه راټول کړي او په ځان کې د نشایستې یا د ګلایکوجن په شکل سره ذخیره کړي. کله چې انسولین هورمون تولید شوی د جریان کې توی شو او د لیور او د ټیشو هغه تحریک او هڅونه یې وکړله نو د وینې څخه دا ګلوکوز راځي په لیور کې د نورو ګلوکوز مالیکولونو سره یو ځای کېږي او بالاخره ګلایکوجن ترې جوړوي حیواني نشایستات ترې جوړوي او ذخیره کېږي. همدا ډول په انساجو کې هم په همدې ترتیب سره نو په وینه کې د ګلوکوزو کچه معیاري حالت ته راځي. خو که چېرته په وینه کې د ګلوکوزو کچه نهایت یو په کمه اندازه سره ټیټېدله نو سمدلاسه به د پانکرانس غدې د الفا حجراتو څخه د ګلوکاګون هورمون تولیدېږي او د ګلوکاګون هورمون د تولید سره سم به دا ګلوکاګون هورمون په وینه کې تویېږي ځکه دا اندوکراین برخه ده. د وینې د جریان په واسطه باندې به دغه ګلوکاګون هورمون چیرته ځي؟ دا به ځي همدغه لیور ته به ځي یا په لویه کې به ټیشو ته ځي ټیشوز انساج ته به ځي انساج او حجرات یا لیور ینه دا به تحریک کوي او هڅوي خو د دې برعکس به یې تحریک کوي. دلته د انسولین تحریک او هڅونه داسې وه چې لیور ته یې ویلې چې ته یو قیمته قندونه یا ګلوکوز راټول کړه په ځان کې ذخیره کړه. دلته امر بل ډول دی. دلته وایي چې د یو قیمته قندونه چې سره یو ځای شوي دي او بالاخره ګلایکوجن یا حیواني نشایسته یې جوړه کړې ده دا بیرته د انزیمونو په واسطه باندې مات کا د یو قیمته قندونه سره جلا کړه او بالاخره بیرته د وینې جریان ته ورکړه تر څو د وینې په جریان کې د قند اندازه معیاري او ټاکلي حالت ته ورسیږي. نو په همدې ترتیب سره دغه په وینه کې د ګلوکوزو کچه معیاري ساتل کېږي. او که چېرته په وینه کې هغه څوک چې د شکرې ناروغۍ لري یا به د بیتا سیلز په واسطه باندې انسولین هورمون په مطلق ډول سره نه تولیدېږي او یا به د بیتا سیلز په واسطه باندې د انسولین هورمون په کمه اندازه سره تولیدېږي چې نشي به کولی چې لیور او ټیشو تحریک او وهڅوي تر څو د ګلوکوز مالیکولونه په ځان کې ذخیره کړي. هغوی چې په وینه کې د ګلوکوزو کچه لوړه شي د شکرې په ناروغۍ باندې اخته کېږي او معمولا د شکرې ناروغان چې دي هغه په وینه کې د ګلوکوزو زیاته اندازه لري چې په نتیجه کې په ګڼ شمېر نښو نښانو باندې اخته کېږي چې یو څو مهمې تاسو پیژنئ چې هغه د زیات غوسه کېدل دي د زیاتو اوبو څښاک دی د ادرارو زیاتوالی دی او همدا قسم سره د ټپ ژر نه روغېدل دي چې دا د شکرې ناروغۍ هغه نښې دي او د دې لپاره چې شکرې ناروغي کنټرول شوي په دواخانو او درملتونونو کې د انسولین په نامه سره ستنې وجود لري چې هغه ورته تطبیقېږي او بالاخره د شکرې ناروغي تر کنټرول لاندې رسي. نو سټوماتوستاتین هورمون دا بیا تاثیرات په بیتا او الفا سیلز باندې دي چې نه پرېږدي چې بیتا سیلز زیات انسولین او نه پرېږدي چې الفا سیل زیات ګلوکاګون تولید کړي او په وینه کې د ګلوکوزو کچه یا له حد نه زیاته لوړه کړي او یا له حد نه کمه ټیټه کړي. زه مطمئن یم چې په درس باندې به پوه شوي وای. د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي او همدغه کفایت او بسنه کوي. تر بیا چې بیا به هم راځم او ستاسو لپاره به انشاءالله چې یو بل درس وړاندې کوم. تر هغې مهاله حمل شه ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.